क्या करे इस बार ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة بحلول. قال هناد بحديثه إلا بالطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما وعنهم. وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهزلي. باب ما جاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم علينا بالخير يا فتاح بك نستعين. رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم علينا بالخير يا فتاح بك نستعين. رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم علينا بالخير يا فتاح بك نستعين. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولانا سے دلتے اسو مباحث یوم ابحث تاری امام بخاری بات کروں گا وائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا خپل کتاب دا ابواب الطهارة ناول شروع یو خدا دویم معنی دا طهارت سره په لغت کې او په اصطلاح او دریم اقسام دا طهارت سره معنی د طهارت سره او دریم اقسام د طهارت. د طهارت څه اقسام دي؟ دریم خبره رابط شو معنی د طهارت او اقسام د طهارت او دریم خبره مسأله د فرضیت د وضو. مسأله د فرضیت د وضو او اقسام د وضو. مسأله د فرضیت د وضو د وضو کله فرض شوی او اقسام د وضو څه اقسام دي. د دې درې خبرو تعلق د ابواب الطهارت سره او باب ما جاء لا تقبل الصلاة کی خبره کوم. نو به خبرې لرو ولې ابواب کې خبره ما کړې دا وې تاسو مالی به درته وي ادا چې ابواب جمع ده باب او ما ویلو چې باب مدخل ده صرف نه یې درته ابواب جمع ده باب او باب مدخل ده او دا درې سیدونه ما تاسو ته ویلو یو کتاب یو باب یو فصل. ما ویل چې کتاب په معنا د مکتوب کتاب جمع ته وایي کتیبه ما ویل اذکر ته وایي د ګړې نفوس پکې جمع دي او ما کتاب کې ډېر الفاظ او معانی جمع او باب په لغت کې مدخل دروازې ته وایي او فصل امتیاز ته وایي او اصطلاحي فرق مې څه کړی ما وی چې مسائل له ارتباط من حيث الجنس ورکی د یو جنس مسائل راوړي دا مصدر دي په کتاب او کما مسائل له ارتباط من حيث النوع ورکی دا نوع مسائل راځي مکر دا مصدر کیږي په باب او کما مسائل له ارتباط من حيث الصنف ورکی دا یو صنف مسائل راوړي مصدر کیږي په باب یاد لرئ. بیا د امام بخاری امام مسلم امام ابو داود داغي خدا ته هم دی یو کتاب
كتاب الإيمان كتاب المغازي كتاب الطهارة او د امام ترمذی او خپل طرز دی د ابواب راوړي ابواب الطهارة هغه کړي بابونه چې روزه کې کتاب دی نو دا څه ده چې دی وی کتاب الطهارة نو ابواب الطهارة او کتاب الطهارة یو شی دی ډېر فصلونه چې روزه کې باب ته جوړي یا بس اول پته ساری او ډېر بابونه چې روزه کې څه دی جوړي کتاب نو دا څه ده چې دی کتاب الطهارة ودي كتاب من الأبواب كل جديد الذين هذا الشيء نبي هذا شوق ولذة پیدا ہے مطلب اخبار بیچے لگا ابو داود کتاب الطهارة او مسلم کتاب الطهارة او دي ابواب الطهارة مطلب جوابو کہ ابواب راجع مجلس سے جوڑی گئی وہ اپنا کتاب ودارا دخل تفانن پر عبارت سے اور یوم پر عبارت سے اس بنا شو طهارت تھا طهارت بلغت کی سطح ہے صفائی ہے طهارت بلغت کی صفائی ہے یہ کہ پر ہمارے صفائی کا طهارت طهارت بلغت کی صفائی نظافت مانا جو اگر جد نظافت اور طهارت لگ فرق شتا وہ خیر تک دیدہ فرق نہ فرق بین تاسو خارجي ویل کې ما نظافت ستروالی ته وي طهارت پاکوالی ته وي لکه دا مثال درکما یو جامه راواغشتا او بغیر د صابون نه لپا درې ځله کوي ځله مجنون دې کړو صفا شوا لیکن نظیف نه نظیف دې ته وي چې صابون سره وما ته واجب درې ځله بدا مخلا سنت طهارت قران لیکن نظافت نشته نظافت څه دی ویل کې صابون سره ویل نو د دوه میاس کې لږ فرق دی نظافت څه پوره صفا کول او هغه فرق نو دلته نه کوي دلته هم عام وایي نو طهارت په معنا څه شو لکه نظافت صفا وایي د لغوي معنا او په اصطلاح کې طهارت څه دی ویل کې نظافت البدن یا طهارت البدن ویش نظافت البدن والصوم والمكان نظافت البدن بدن صفا کول صفائی د بدن صفا کول نه صفائی د بدن والصوم او د صومین والمكان او د مکان من النجاسه الى نجاسه درېواړو سره نجاست راغلی په بدن نجاست ته معذورات یې نه وي په صوم نجاست ته معذورات یې نه وي او په مکان کې چې کوم لمونځ کې نجاست ته معذورات ګرځي دي لري نجاست درېواړو سره نه دي نظافت البدن والصوم والمكان عن النجاسه والحدث حدث د پویو کې څه تغیر سبب معنوي نجاست ده لکه سړی بادار شي او د چاران ده نو حدث صرف بدن سره لګي ګوري حدث صرف بدن سره لګي وفضلات الاعضاء فضلات الاعضاء بدن سره لګي فضلات الاعضاء څه ده زیاتی اندامونه لکه بریک والا کی رقلونه مکتوبه سے حلق دعانیو کے لکان کٹ کے دیتا فضلات الاعضاء اندامونه چې زیاتی دی لري نو دا حدث صرف بدن سره لګي وایي بدن سره او فضلات الاعضاء صرف بدن سره لګي او دا باقي درې وړو سره لګي بیا درته نظافت البدن صفائی البدن شبع والصوم او الصومين والمكان السنة شبع عن النجاسة نجاسة ظاهرية والحدث حدث صرف بدن سرلگی وفضلات الاعضاء تم بدن سرلگی تاقی معنی استراحی شوا ومناسبت تمانا استراحی و دلوغی واضح ہے اس شاہ ولی اللہ سے رحمت اللہ نے
طهارت دو قسمه کړي اقسام د طهارت دو قسمه کړي دا وي طهارت دو قسمه دی یو ظاهري دی یو باطني یو ظاهري یو باطني بیا ظاهري درې قسمه دي او باطني درې قسمه دي طهارت ظاهري درې قسمه دي او متوسطه یو دی طهارت د بدن د ثوبې او د مکان د نجاست ظاهري طهارت د بدن د ثوبې او د مکان د جانا نجاست ظاهري نه لکه پلاس نجاست دی هغه دی په ثوبه نجاست دی وي یا په مکان د پاسه قاذورات دي هغه دی موضوع دا یو قسم دی طهارت د بدن او د ثوبې او د مکان د نجاست ظاهري دویم موضوع طهارت د بدن د یو ثوبه او مکان باندې طهارت د بدن د حدث نه حدث څه حدث طهارت باطني طهارت حکمي وته حدث نجاست حکمي نجاست حکمي ته یو سړي هوا نه باندې نو مولانا دې اشاره ده نو شرع وایي چې مخه نجس دی وی شرع وایي چې لاس دې نجس دی ویندا شرع وایي چې دې نجس دی ویندا شرع وایي سر دې نجس دی مسافر مصطفی علما عجیب ده چې دا کوم ځای نه هوا وته هغه دې وینځل پکې نشته هوا چې کوم صوبې سره لګیږي دا صوبې وینځل پکې نشته او ما وینځي او په وینځي او لاسونه وینځي او بیا د سر وینځل په دې مسله پکې په دې مسله ټول سره کاږي په ما هم راکاږي عقل خدا او په دې په کلابه کې باندې دي چې کوم ما سره حواله کېږي هغه ما فات وینځل پکې نشته کوم حاصل چې حواله کېږي او په جرافه کې باندې دی بیا ورمین وسر پټي پروت دی بیا هم به مسله کوي دې تصویر کېږي مولانا صاحب دا نجاست حکمي دی د پدې نه کویګم بس الله وای دا اتباع دې ته حکم تعبدي وای کوم حکم مطلب بس الموجود بشاعت شریعت وای د کویګم یو سړي جماو کې یا د شپې دا نه احترام وشي شریعت وی غلام هغه ولې لامه دما خو صرف د اندام مخصوصه هغه کړل شوی دی باید دې استنجا نه شریعت به خامخا بس ٹھیک ده نو نجاست ظاهر کو دې ته وي چې عقل او هر انسان په پیږي چې دا نجاست دی او نجاست حکم څه ته وي چې شرع او نجس وي او عقل نجس دی لکه دا مخکې سره جامه راکاږي رومان پر راکاږي رومان نه پړي دي ویلې دي چې سړي او د سمات شي او بلا رومان راکاږي لاس نه پړي رومان نه پړي دي جرابه نه پړي دي په مخ باندې د رومان راکاږي دا خپلم دی او شوما خپلم پاکه او رومان هم پاکه ویلې دي خپلم پاکه رومان هم پاکه انا کې ما نجس دي ویلې با تو جمع نجس په خپل دې نجس دي جمع نجس دی نو چې کوم رومان دې پلا کاږي چې رومان نجس دی کنه اوس په پیښه کنه نو حدث او نجاست ظاهری کې څه فرق دی وای نجاست ظاهری په عقل معلومي عام انسان وته نجس وي او نجاست حکمي حدث نجاست حکمي دا وای او موقوف دې په شرع او شرع او نجس دې نو وای نجس خیر الله ها وما سوى إذن كتبتوارت تجانا نوايا لحدثنا أو حدث معنى بفرق حدث نجاسة باطني داوي نجاسة حكمي داوي بيأدوى قسم لي نجاسة طهارت حدث ندوى قسم لي يوم طهارت صغرى لي يوم طهارت كبرى طهارت حدث ندوى قسم لي يوم طهارت صغرى لي
से अकबर न तोहारत लका बात सलीला तोहारत कुबरा से दवाई हदस से अकबर न तोहारत लका हाइदा है नौना नाफिसा ने पास नौना भी और जुनूब जनाबत नौना नरुबे किस्म तोहारत बदन तसौबे और मकान नजासत दाहिरीना तो इन कसम क्यों योशो तोहारत बदन तहदस तो यो तोहारत कुबरा या अकबर हो बल तोहारत सुगरा या असगर याद रखिए तोहारत कुबरा से दवाई इधर हदस अकबर न तोहारत रहे और तोहारत सुगरा से दवाई लिखेगी हदस असगर न तोहारत रहे तरीक़ किस्म से तोहारत बदन औसाख नाबिताउना वज़ातुल अता की बदन उम्मत के बदन तोहारत बदन औसाख नाबिता औसाख निरुता नाबिता की वजूद न टूटे दिली तोहारत बदन औसाख नाबिताउना अगर दिली की वजूद न टूटे दिली लका नुका दियातिशे या आनी वेस्ता या दरकोनो वेस्ता या फज़लातुल अदाम व तबीरिशे दियाती अंदाम दम तोहारत प्रेतार नेवाना का दम तोहारत दरकोनो वेस्ता वाला दरकोनो मुतमसा दम तोहारत आनी वेस्ता नगरी हम सारी बातें करें नौकद में सादा हरते कोटे नाम बंद नमो त्रिपुरी दे बालाजी विलमा दे सदेला लाम शौक नाम से वाला उठा और बलबोर नाम मिली मजबूती कम से वाला तो जाना लगा है भी खाना कर दे कम से स्टाइल अरे कुछ आपने मजेदार कम से करे और जो दे कम से विल भी तराशा अभी होने लगता कम से जोड़े पड़े बेनोरे वाला होगा नागे गरीबी अनत तनाना वाले शिफ्ट बाहर करे को बदेना मत कोई नागे रात में फिर जाते देर जात करते हो नहीं कोई शिफ्ट ना बना पता होता ना लगे तो आवन देना मकसद मां के दा तो हासिल दा खबर से मौलाना साहब समय देता हुए ये फुजलात और आदा या औसात ना बिता ए कसम दे माते उछड़ी तुम दना जवाने जवाने पुलिस और रंबावे ता आसलाम मन पुरी रंबो तमाम मास्टर बनी इदा बड़ी नाम भाई क्या उन्हें तजरा दादा बड़े बनी नो यो मसली यो बड़ी नाम बोले तो भी मान तो पहला है मित्रों की तो बोला तो और बहाने मुसल्ले दाखल किया था प्रदोमन को सुdah anistat perkari ke kurasa bayi ha masuk ke semacam wahai rekam-rekam ala taharat badan sampai makan dan jasadna taharat hadasna hadas akbar na taharat rashi taharat kubra मतलब hadas asghar na lagi taharat kubra मतलब और taharat badan awsaf na bitawla ya taharat rata dari taharat batini dari jasmani taharat batini dari jasmani yang sampai di taharat qalam ta akhlaq rasulullah Allah kata akhlaq apa taharat qalam ta akhlaq rasulullah jadi Allah kata akhlaq apa hasad ne ustaz kabar ne ustaz kabar lagi kabar mana hasad bal musliman tara dana ke ila ghair dalika tadrukul ma mustaka taharat tadruk kufur ne ustaz syirk ne ustaz tadruk taharat qalam da akhlaqi radila wa taharat da a'zaq da jaraimuna taharat da a'zaq da jaraimuna kepada bandi guna lagi bastar ka guna lagi bapak sandare na hoye wajib qibat lagi taharat da a'zaq
मुआसिर हकीकी अल्लाह का अल्लाह को वाले बड़े असबाब को नतीजा मुरतब की और का अल्लाह ने वाले असबाब को नतीजा न मुरतब जितने कमा खास मुझसे इबादत करना और का नस्ताइन खास ताना मदद वालों रब्बुल आलमीन जदों सादा से बात रसूल के समाज रहते समाज महारत दखलत अखलाक नजीमा लजीला या अखलाक ज़मीमा और तवेश और महारत आज़ा और जवारिह अचानक महारत शवा जान जराइम गुनाह और दरे महारत सिर्फ नजरात हमें तकुल मा सिवाय अल्लाह रदात महारत माना लुग़वी में मुखला और माना इस्तिलाही में मुखला और अक़साम तहारत में दर्ज उस बड़ा शुरा बनना इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि वली अबाब तहारत का शुरू होता वली शुरू का अबाब तहारत उस वक्त के राव ज़कर रज़ा किताब सुनन ने याद नहीं क्या और जामे ने सुनन और मावी के सुनन अगेज़ और जिस तरतीब का कुतुब इल्म में देने के लिए और दफे के तरतीब उतना करे इधर तहारत अपने किताब सुरात नहीं करेंगे वहाँ उनके साथ राष्ट्रमान है उस वली मौलाना से भी दफे के तरतीब बोलेगा नाम तक वो सुना क्या सुना नहीं बोले होगा तहारत मुक़ाहा वाली मख्ती है दवले तहारत मख्ती का मौलाना से माना ना किताब जी की मुसलमान बल्कि मुसलमान की काफिर न पहले मुझे मुसलमान लेने की ईमान पेशना अब अल्लाह सा किताबुल ईमान पर कितने करते दोस्तों इधर मुसलमान पे इस्लाम के फर्क ना है किताबुल ईमान पर रुस्त रोड़े जिनका बच्चा दावत ईमान और के मतलब बहुत सब है अब अल्लाह इंशाअल्लाह दावत ज्यादा ईमान और कैसे काम होते ईमान से शेर ईमान बचा दे और दफनी मां अपनी वाले साथ ना हम बारिश बदे रोड़ी वो जो किताब ले देने के लिए मुसलमान था और फुकाहा के मसाइल की विचार देने की मुसलमान था तो वो सलाशा किताब ईमान को उसको कहीं लेकिन वो रखा किताब तहारत देवल मुक़द्दम किताब मुक़द्दमा अस्वलात मुक़द्दमा क्या था अस्वलात देवल मुक़द्दम दरेवाली वो स्वलात इज़ा का मुक़द्दम तो इज़ा अक़दम फरीज़तन दर ईमान नफस द ईमान नफस पटोल फराइज़ के अक़दम फरीज़ा स्वलात ज़कात रुस्त फरज़ शेवे हज रुस्त फरज़ शेवे सौम रुस्त फरज़ शेवे जिहाद रुस्त फरज़ शेवे सदक़ा फितर रुस्त फरज़ शेवे रुम्बे फरीज़ा पटोल रुम्बे फरीज़ा द ईमान नफस स्वलात मासूमे वाला अक़दम शो जवा फरीज़तन यादरी वाला अक़दम शो फरीज़तन वे वाला तआम दे पर निस्बत दरों माता तआम समाना ज़कात को माता निस्बत वाला माता और को गरीब करना हज को माता निस्बत ज़कात को माता निस्बत को गरीब निस्बत हज को माता निस्बत को गरीब निस्बत सलात को सौम व शेख़ानी निश्ता सलात निश्ता सौम व माज़ूरा निश्ता सलात निश्ता सौम द मुसाफिर न ख़त्म शेवे दे मौलाना औ द क़ज़ा बेटे औ क़ज़ानी न प्यार शेख़ानी पे फिदिया वरते सलात व खमाखा के दाना पड़ती कदा वला द शेख़ बोले पनास करते तो पनास करने शेख़ बोले ममलास करते ममलास करने शेख़ बोले पेशारा hatta kalewani ke depannya mereka. Utar sol ke depannya soalan mereka. Jadi media nista. Jadi kampanye ini tidak pakai. Beliau kabar tentang namun misalnya polisi ada mundur media mereka. Terujuk media polisi mereka. Lekin ada mundur media tak asing tidak para halak mereka yurja min Allah yaqbul. Nur hakikat kita media nista. Tapi apa kala kerja dalam iman, orang yang nama, musuh apa kalau dia tawar ke, kalau kiamat kalau terjadi zaman musuh kita mana yang berpercaya pada Allah boleh musuh betah pada tu kemaju dari nombor, bawa rasa dari nombor, Allah boleh tak begini kita musuh kita apa kita kita, ada ujian, ada ujian
dia tambah boleh ke begini boleh ke bawah. Kalau you media ni wah, tambah boleh ke bawah. Kalau semua media na leker kali. No tak boleh apa kata ke pada matrai kata rujuk macam okey nak. Tapi boleh kita khabar orang. Tu क्या khabar orang tak ada. Kalau tafsir baladi makmal bahi. No salat ta'am de qariban de wa ma daram de. Wala ta'am de ma'dulan de wa musafaran de. Washu atau dari mesowe dari ta'am de. Ta'am de. Balik aham de. Munajat al-asar. Zakat betul pada sebab dalam mempelai ibadat orang. Hal itu tersulit dia begini. Bagi Arafat, menam Muzdalifah, tawaf dia untuk menghadiri. Saus mengutar fihmanin berdashbih. Atau dalam perkhidmatu nafas rajusbih. Ulian dikeliwi. Umle wajah ushbah. Istawaju bagian. Lekin उसके बस ईमान नसीब. उसके बाद अल्लाह तआला तवज्जो. इहदिना सिरातल मुस्तकीम बवे. इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बवे. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى نموذج مناجاة الناس الذي ومعراج المؤمن لا كل حديث حديث صلاة معراج لما قول وانا يبدأ الله سر معراج دي الله سر كلام دي پڑ خبر ہوتا ہے رسول في اقدام اعلام طعام هذا كيان بدي جو تمام اقدام طعام فقرائد الإحسان أهم الله تعالى مناجات أو أعم ومانا boleh kita sesuatu yang akan kita beriman di Imam Bukhari kita beriman maka Imam Muslim kita beriman maka sebenarnya Allah kita terlalu dijawabkan kita kerja di riwayat Musliman iman Kristen Musliman dan masail dia pada hari dia urut zikir kalau kita Imam Bukhari kita sebut tak bersul pada ada yang bersul supaya orang tajam orang tajam अगर ये तकदीरी ईमान दरुल मौकूफ पर है राजा माने अब राजा बड़ी होता है तो जब मतलब में के सवाल है ना मुकद्दम तो इधर मौजूद मुसलाशा वहारत मुकद्दम वले नामिल हम शुरू तो सवाल हम शुरू तो सवाल नहीं अशर को मंदमी लेकिन हुजूरा इब्न किदा हम दा शुरू तो सवाल लेकिन मबानी से दिन मामूली मबानी से और दबादान पटवाले ना हम दशुरू तो नहीं पूरे मामूली मबानी और दवाहारत पूरे इतिहास मबानी दात वहारत सुमराले दात वहारत कुमराले दात yang umde ay maqam al-wudu दात वो दस के ऊपर अहकामात को जिक्र किए और वो अहकामात को जिक्र किए दात जो जनाबत नदान पाके जनाबत अहकामात को जिक्र किए दात हैर नदान पाके दात अहकामात को जिक्र किए दात निफास नदान पाके दात अहकामात को जिक्र किए दात वो पाके इस्तेमाल है तो वो अहकामात को जिक्र किए दात उन्हें वसीह शेर है तो हालत दात अहम शुरू तो सलात अरे और एक भी वसात से पढ़े मतलब कि किताब को हालत मतलब के बारे में मानते हैं याद रहे खबर दात पहला बच्चे वाला नासे उस बड़ा शु बने खबर में से करे वहाँ बोला यौमी माना तो हालत उठला तो अगवा को खबर में तो पता है कि मानिना माना तो हालत करोगा के पैसे ना याद नहीं खबर वे में से जिक्र करना अक़साम तो हालत में जिक्र कर दई में से जिक्र कर रबत में जिक्र कर उस आखिरी बड़े खबर है राजू अगर बता जिक्र को कि अक़साम द वुजू ब जिक्र अक़साम द वुजू ब जिक्र द वुजू सो अक़साम नहीं बाकी मंगला कोई और आना है द वुजू अक़साम द वुजू के किस्म है या फर्ज वुजू है द वुजू सो किस्म है फर्ज वुजू फर्ज वुजू या लकदा और दस्ता तमांदर वे वाजिब है वुजू लकदा तवाफ द बैतुल्लाह दा दारे पर वुजू वाजिब है मतलब के उसरी तवाफ को ओदा से नो दारे पर दम देवर की इनकार की नवराश इंशाअल्लाह
لمانځه کې واجب پاتې شي نو جبیره سجده سهوا او که په حج او عمره کې واجب پاتې شي نو جبیره دا مې شکر دی او ګټ یې باندې نو کومز بغیر د طهارت نو شو نو موږ بالکل نشو لیکن په ګډانو وډانو په سجده سهوا باندې کې دا کفاره پاتې او که طواف د بیت الله دی به ودا سو یا بس نو طواف دی وشو او جبیره به ورته ځای کړی درې وضو مستحب دی لکه وضو له نو چې د کېږي او داس کې یا د عیادت د مریض لپاره او داس کې یا تلاوت د قرآن کې بغیر د قرآن بیان او داس یا ذکر او اذکار کې د غیر لپاره او داس کې رسول الله مبارک فرمایي چې د کېږي او داس حالانکه او داس ماتي کې بیا د عیادت د مریض د دې او داس ماشاء دا مستحب دی ذکر او اذکار دا مستحب دی تلاوت د قرآن شریف کې بیان د قرآن له وجود نه وړي نو مستحب دي موضوع کې موضوع شي مولانا یا وضوء فرضي شامل دي واجب او درې مستحب اوس درې خبره پکې وره ادا د فرضیت د وضوء کله کومه طهارت واسطه ذکر نه وضوء کله فرض شوی ابن حزم یو لوی محدث دی کوریدان په پیژندا علي ابن احمد ابن حزم مشهور په ابن حزم نوی محدث زبر انا اقوال تذكر مشهور ابن حزم بن حزمي نكر عدي بن احمد بن حزم خير محدثين بدرمان بينا ان شاء الله هي مدرسه تاريخ تدريس ذكر بدر وبيع ولي سبق الذي كان سريان يذكر التوان نبي ابو مياش ان شاء الله علي بن احمد بن حزم اغوي في مدينه منوره کې وذكر ويحكي طهارت كما سيصغر دي دا په مدینه منوره کې فرض شوی او دلیل یې څه دی هغه وی آیت د وضو مدینه کې نازل دی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين دا آیت په اتفاق بدل دی او ما تاسو ته په دا دروس القرآن کې تاسو وګورئ د بدني او د بدني فرقونه مې درته کړي او یو چې کوم مشهور فرق دی ډېر فرقونه دي او چې مشهور فرق دی هغه دا چې د هجرت د مدینې منورې نه مخکې کوم سورتونه کوم آیاتونه نازل وي دا مکي ارته کې نازل او چې د هجرت د مدینې نه پس نازل دي مکه کې دی ولې نه نازل لکه حجۃ الوداع د هجرت نه پس شوی دا اليوم اكملت لكم دينكم وحجۃ الوداع کې مکه کې نازل دي عرفات او بیا بدل دي ذکر ابو زور پاک د مدینه د هجرت پس نازل نو د مکی او مدنی فرق څه شو او راجحه دي کوم چې د هجرت نمخ کې نازل دي نو مکی دي او د هجرت پس نازل دي نو مدنی دي نو دا د هجرت پس په مدینه منوره کې نازل دي نو او د وضو دا آیت نو وای ودا وضو فرض شوی دی په مدینه منوره کې سو وای یا بسې علي ابن احمد ابن حزم چې مشهور ابن حزم لیکن څومره چې جماهیر دي هغه وینا دا په مکه مکرمه کې قبل الهجرت وضو فرض شوی طهارت الصلاه وضو طهارت الصلاه دا په هجرت مکه په مکه مکرمه کې فرض شوی او حافظ ابن عبد البر دا تفسیر جماهیر حافظ ابن حجر لیکلي دي علامه عین لیکلي يولي محدث حافظ ابن عبد البر ابو عمر الكنياني دا براشي شان اغوي يقول بما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بغير وضوء ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بغير وضوء نموذجنا مدمكي مكرمه الهجرة نمكي بمعراج کی فرض شوی هغه کې په تفصیل د تمام سفر باندې ده چې په معراج په کوم کال کې شوی او وضو فرضیت څنګه فرضیت څنګه او دا هم د تمام سفر په ماته کوي ان شاء الله یو خبره نه پاتې کیږي چې رسول الله مبارک دا دېزو منځونو د فرضیت تمام کې کوم منځونه کاوه نو تفصیل دې راځي او ما مباحث تقسیم کړی دي چې تاسو تاسو چې رسول الله مبارک د دېزو منځونو فرضیت تمام کې کوم منځونه کاوه او هغه منځونه مفروض او غیر مفروض او په امت فرض او حواله پیغمبر مبارک او فرضیت په څو دا ټول
برسوي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بغير وضوء. وصلنا ناسب يوم حديث بتشتري كمزور دي هذا سرنور كذا كسر فهم زيد بن حارثة جب بالكانو के और बहुलामान ग्रुपी मुसलमान زيد بن حارثة बहुलामान ग्रुपी मुसलमान على سوي بإن جبريل أتاه إن جبريل أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تراه في أول ما أوحى إليه يا في أول ما أوحي إليه تولى إن جبريل أتاه جبريل لا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحى إليه يا أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. Sehingga memang melihat إن جبريل أتاه جبريل لا النبي السلام في أول ما أوحي إليه يا أول ما أوحى إليه فعلمه الوضوء والصلاة. ده حديث زيد بن حارثة ومسند أحمد كده. دينا معلومي بوحي نقول فسيح تشكر ما تدفع علمه الوضوء والصلاة. ده حديث ومسند أحمد بن حنبل كده. और अभी زيد بن حارثة लेकिन ده कमजोर रिवायत वली मौलाना से दा चिकम زيد بن حارثة منقول عليك وعليك عبد الله بن لهيعة أو ذكر كواجه ولا يولى بدنا نمر تجروبا يا عبد الله بن لهيعة ضعيف راوي يا بني ابن لهيعة غير كثير في نسبة للأفضل وإمام إن شاء الله كتاب ولا توجه لك ولا كلام kita lima kita biar terus pada memantau kita ضعيف جدا لأن يولى بدنا تذكر ابن لهيعة يا بني ابن عبد الله ابن لهيعة ولمالك لا شك في ورعه وتقواه غير متواضع ومتقي إنسان ولكن احضر الكتب والكتاب الذي يجري رياض الملاك وحتى كذا غير متقي إنسان متواضع حافظ حرام عبد الله ابن لهيعة وابن لهيعة مشهور متفق عليه ضعيف يا بني ده بدل ده بقول روايتنا और ده حديث أسامة منقول له زيد بن حارثة أنا أبد من أسامة غير نقل غير مرسل نقل غير رشدين ابن سعد سوق بقي رشدين ابن سعد أنا يا كي سوق بقي أو رشدين ابن سعد متفق عليه ضعيف رشدين ابن سعد متفق عليه ضعيف نودا أسامة برواية رشدين ابن سعد أو زيد ابن حارثة برواية كسوق عبد الله ابن لهيعة وقال ضعيف يا رب لنا وذكر سبحانه يا رب عبد الله ابن لهيعة زيد ابن حارثة رواية كسير ضعيف أو أسامة برواية كسوق رشدين ابن سعد لا متفق عليه ضعيف ورواية بقيتها أدوار كمزور وخير مولانا سے جماهیر ټول په متفقین دي چې رسول الله مبارک او داس کړي په مکه مکرمه د نور روایتونو ثابته ده دغه نه د ډېر روایتونو ثابته ده چې رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې کړي ما سره نور روایت په دې کې شته رسول الله چې جبريل عليه السلام کوم کې په معراج رسول الله مبارک راغی معراج رسول الله مبارک راغی نو جبريل عليه السلام په وته ولستو نور روایت ثابت دي نور روایت او کته وی آیت الوضو په مدینه کې دا حضور تاکید ذکر شوی دی بعد وخت یو اقیم الصلاه په مدینه کې نه ده او مکه کې نه مدینه کې اته زکات او مکه کې نه ده روایا او مدینه کې نو دا حکم د وضو په مدینه منوره کې راځي دا تاکید ویل شي نو پرې د ټول علماء اتفاق شو سوا د ابن حزم لو اجماع شو چې وضو کوم وخت پر شوی د شابه روایا قبل الهجره دا روایت په کمزور چې ما درته ولیکن نو پرې اجماع تقریبا اکثر جماهیر اکثر علماء او پرې کې مسلمان روایت شته
نبذع مصرف دا يوم خبر پکې ذکر شوا دغه خبره چلته چې ما ابواب کی خبره وکړه طهارت معنا د اصطلاحي مې وکړه اقسام د طهارت مې ذکر کړ رابط مې بیان کړ او د وضو اقسام مې ذکر کړ او فرضیت نو ما بحث شو او یاد مې نستاس ابواب کی خبره یا بسې رابط طهارت معنا لغوي اصطلاحي د طهارت او اقسام د طهارت یو ځای کا معنا لغوي اصطلاحي او اقسام د طهارت یو ځای کا رسول شو درې شو او څلورم مې سوې څلورم فرضیت د وضو او شپږم پنځم اقسام د وضو یاد دې شو خبره دا خلاص شوه اوس ورپسې راځم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دې هم ترمذی دا هم دې دا دی وایي نور نه وایي نور کتاب الطهارة دي وسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كسر إشارة دي كسر إشارة دي كبدي أبواب بلاد الصوم رشيان دي لا نور مرفوع رسول الله مبارك أول مرفوع النبي كريم صلى الله عليه وسلم الطهارة كانت جملة مباحث دي لا نور مرفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرفوع نسبة إسماعيل يتبع الطهارة لازم ماهي دا ټول مرګ دې په سلام نه دي او ټول مرکو دي په دې کې په عربیانو ذکر وکړي دی وې د عربي کمزوري دي او دا مضبوط دي لیکن په جرح او تعدیل راځي دا روایت تاسو دي دا روایت تاسو لیکن په دا فقها او اقوال راځي لیکن ولې شاید مستل روان دي مطلب څه په دې لیکن دا عربیانو کلام راځي وایي شابه لیکن دا فقها او نمونه راځي لیکن دا راځي دا فقها راځي او دې کې څه راځي اقوال د فقهاو راځي نو دا څنګه هغه وردان له بار دي اصل دې دا کله تاسو ته لکه د تجربې کې دي خیمه نو دا پکې وردان له بار څه کله اسې نورې خبرې تربیت هم درته وکړه دا چې باندې خبرې درته وکړه دا خلک متعلق یو لدی برته وایما ولې استاد په دې لري په دې کې شوق پیدا شي او لکه دې هغه شي دا جوش کې شي برتانه دا ټول برتانه باندې دا برتانه باندې څنګه راځي چې وګړي وی ښه هغه کومې بیا کنه وګورئ په دې ډاکټر کې مو چې وی ښه دا په دې خبره نه ده چې دا ورته لبار وي نو کله بیان د روات راځي تعلیم راځي جرح راځي او ټول شی راځي دا په ورته لبار ذکر کیږي یا دا به شي خبره نو دا بیا راځي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم څه اشاره دي چې څومره مباحث سره روان دي ټول مرګ د نبی علیه السلام دي او ټول مخکوري مسواک په کې دي چې د فقهاو اقوال دي دغه جرح او تعدیل دي درابیان باندې کلام دي الى غیر ذلك قال ابو اسحاق حديث حسن صحيح ودا معنا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم یا هذا منکر یا هذا متروک دا ولته په اقوال دي په خبر مبارک نه وي نو ما څه جواب درته وکړو چې هغه څه دي هغه اعتراضي د قرآن جواب لیکل کړي نو مسأله پکې داخل کړي نه ما کړه باب ما جاء لا تخبر صلاه بالليل تطور اوس مولانا صاحب دلته کې اصول ضروري خبرې دي او دې خارج جواب را پرې باب کې پرې حدیث په دې نه مخکې یو ټکی وره ادا چې د امام ترمذی تراجم له رسان دلته په تراجم کې د بحث ضرورت شته نه ولې ذکر ترجمه الباب د حدیث درست په حدیث کې راغلي دي اذا تقبل صلاه بالليل وصلاه بالليل تقول اشتكى لي ترجمه الباب الاخر امام ما جاء لا تقبل صلاه بالليل دغه تراجم آسان تراجم درست دي یا تراجم امام بخاری کې راځي دا آسان دي د درست د حدیث جمله وروړو ترجمه الباب کې نو حدیث کې مقام تحقیق کوو چې تحقیق په حدیث کې کوم ترجمه الباب کې تحقیق په مقصد راځي نو دا ترجمه الباب شو دلته څو خبرې دي یو د کلام په سند کې مکمل په سند کې یو کلام متعبه صوت دی ابو عوانه صوت دی جماع کې ابن حق صوت دی حق قال تحویل ستوي دا ټول خبرې را روانې دي ان شاء الله یو کلام په سند کې دویم معنا د قبول لا تقبلوا بغیر الصلاه قبول ستوي دا قبول په معنا باندې کوي معنا د قبول دریم څه شی دی دریم دلته یو مسله ده چې دا سجدې د تلاوت لپاره وضو شرط دی کنه دی اشتراک د طهارت د سجدې د تلاوت لپاره دا
دا ضروري خبره او سلورم اشتراط د طهارت د جنازې د منځ دغه اشتراط د طهارت د صلات د جنازې لپاره دا سلورم خبره شي او بنځم د یو مسله د فاقد الطهوره اهم مسله چې یو سړی داسې ځای کې کېږي چې د دې تیمم کولی شي او د دې وضو کولی شي فاقد الطهوره نو د دعا باندې دې وسکه مسله د فاقد الطهوره او یو بل مسله دلته کې مسله د بنا څه اماده دی ولا د نه ګرځي په پیراله اویلا دیو کیسه دی ودی او د سپکې یو پریمون د بیا دینا دا هغه خبره ده سو مې وې درته یو کلام په سند کې شابسه به مسو یو پاتې شو رښتیا کلام په سند کې او شرح د الفاظ د حدیث کلام په سند کې او شرح د الفاظ د حدیث دوشو درې معنا د قبول شابسه درې معنا د قبول او سرورم مسو سرورم اشتراط د وضو اشتراط د طهارت دا سجدې د تلاوت لپاره او بنځم اشتراط د طهارت د صلات د جنازې لپاره او شپږم مسله د فاقد الطهوره او اومه مسله د بنا او اتمه مسله حکم د تصدق د مال حریمانه حرامانه ذکر رستوی لا تقبلوا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول دا اتم مباحث شدلتا دا اتم مباحث ان شاء الله ولذین ذکر کاو اوس پړوبه خبرې لمم راشو کلام په سند کې مراشو دا ډوبه خبره یا احوال الروان استغفر الله کوم عنوان ورته دی ما په خپل شرح د ترمذی کې کوم تحلیل روان دي هغه کې علماء عنوان ورکړي د احوال الروان تراویح معنا نو د امام ترمذی رحمت الله علیه مخکې بدل و به قال حدثنا یا بدی شي و به قال حدثنا بیا درته چې به دې بیا درځي هغه سند متصله زمانہ تر د امام ترمذی پورې وبالسند المتصل مني الى الامام الترمذي وبالسند المتصل مني الى الامام الترمذي قال بدر اسم سند المتصل سره امام ترمذی دا خبره کړه یعنی دا نه چې ما ته اسې منګړ قال ترمذی وي زمو دا په منځ کې سند متصل شته او دا حدثنا او دا اخبرنا خبره مې کړې په بخاری کې حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد سوته هذا كنية أبو رجاء قتيبة بن سعيد أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل قتيبة بن سعيد بن جميل أو بغلاني أو مراسل وسم بغلان كده قبلشنا كسب بغلان تقريبا بي أني تبقى كتنا خبره كده خبره ولا كمان ثبتنا اذا قتيبة بن سعيد البغلاني رحمه الله عليه خبر دا وصل بغلان اشتا ده محدث خراسان له محدث خراسان او مولانا صاحب د خپل نوم سره دا قتيبة لقب دی بڑی مشهور دی کل نوم یحیی دی یا علی اختلاف پکشتا سوق نوم یحیی دی سوق نوم علی خیر دا پته یو څه د دلو تکرار وته بیا به بیان او چې ضروري خبره ده په اړه یا تکرار دی نو نوم یحیی دی یا علی نوم دی او بل اتفاق ثقه دی بدو مرایان کا بل اتفاق ثقه په دې بیان دی کنه څه وایي ويجمع بين العداله والضبط او عدالت بیان دی کنه اذا اغي امور نظام ساتي مستنکر شرعان دي او دا اغي امور نظام ساتي مستنکر حکم دي ان شاء الله بیا دا خبره وسنه کوو دی بیان نو دا قتيبة بن سعيد قتيبة لقب دي نو يحيى يا علي او لقمان سات لقمان نا بغلان ترتان لري بغلاني ورته وای او اتفاقا څه ده او دا امام مالک په خاص شاګردانو کې دا امام مالک په خاص شاګردانو کې چې دومره تا ته پته ولګي
او ما سوا دا ابن ماجه نه د ټولو راوي دي دې چې د ابن ماجه ملاقات وسره دي ما سوا دا ابن ماجه نه د ټولو راوي دي د امام بخاري رحمه الله تعالی د مستند د امام مسلم مستند له امام جلال ده د امام ابو داود مستند له امام جلال ده د امام نسائی مستند له امام جلال ده د څومره صحاح ستري د ټولو راوي دي ما سوا د ابن ماجه نو دومره یاد وساته چې قتيبه ابن سعيد البغلاني ټکی کې بغلان را یاد شو نو مې یاد ساته چې قتيبه لقب دی او نو مې څه دا غني نو سره وکړه قتيبه ابن سعيد الجميل بغلاني جميل وسره نو یادېږي دا کافر دی نو یحیی یعنی یک دغه د تدریه دومره یاد وساته چې اتفاق سره یاد لرئ دومره یاد وساته چې امام مالک په شاګردان کې دومره یاد وساته چې ما سوا د دماغي نه د ټولو صحاح استاد دی بس دا دې بیا دا هم کوي ورپسې دا قال اخبرنا قال مقدر كوها قال كذبير راجل قتيبة قال قتيبة وای چې اخبرنا موږ خبر راکړی ابو عوانه دا اخبرنا مقوله د چا شو د قتيبة شو او قال اخبرنا ابو عوانه نو قال قتيبة وای اخبرنا ابو عوانه موږ خبر راکړی ابو عوانه سوکته دا وضاح نو دی وضاح یشکری وضاح وضاح يقولون دي ابو عوانه الدنيا او يشكر انا واسطي مدوي واسط بيان كي ولا يشكري واسطي مدوي غير كذلك دي مدي كم يزيد عطايا ولا محدث رحمه مولا كذا رياض بن شفرواني يزيد ابن عطايا ولا محدث رحمه مولا او ده متعلق لكي الصحه ثابت اس مولانا روح وبيك خير دي ثقة خدای په جنت او کله کله دی په ثقة ثبت نو دا مضبوط حافظي والی ما په تاسو ته ویلو چې باندې یو انسان په ثقه په بلاغه زیات توساتي یو انسان په حافظه مضبوطه د په بلاغه زیات مضبوطه حافظي نو دا د ثقة وي په ټیک روایت حجت او چې دا په ثقة ثبت دا نور مضبوط شو نو دا مطالع حافظ ابن حجر الكريري ثقة ثبت صحبة أسودون ثقة خير خبر الإسلام بهر كيف يو خبر مزان سرا نور كي بعض العلماء وي جدا ده بحافظة كي لك نقصان راغي كلا كلا بده خطائي كده لكن نفس نقصان ده نفس جرحنا هذا كل محدثين يسوي بلاشي لازم أن دعنا سنة لديه يو حافظ إذا قرآن شريف وذا قرآن شريف غير القرآن وذا حفاظ أستاذ لكن كذي بلاشي لما أقول لديه تكيه كنا أما قطعت ذا قوين فهمنا أو ذا ما أقول لديه يستوب بانكو دليه لو كنتنا فإذا سؤالوا بإبادة حضرات قوية قد يهمون كذا بكالا كلا وهم ببرات وذا وهم سجرحنا دا شوف أخيرا كي بالكل حافظة برباد شيء او د نقل صحیح شي نو بیا دا نقصان دی بهر کې ابو عوانه وضاح یشکری بس خاله بس دغه خبره په کې مکو دلته کې ستا درس ترمذی کې یو غلطی راغله دا ترې کومه پاسه و درس ترمذی کې یو غلطی راغله وی دا ابو عوانه د اکرامه د څومره روایت دي وی محل نظر ابو عوانه اذا عكرمه نسمع روايات الى محل نظر دي تسنه اگر د مطالب نه دي خطا شوی دي اگر د سماک ابن حرب مطالب حافظ ابن حجر لیکلی اگر حافظ ابن حجر لیکلی په تهذیب التهذیب کې ولا ابو عوانه مطالب نه لیکلی چا مطالب لیکلی دا حافظ ابن دا سماک ابن حرب مطالب لیکلی نو دا نه مشي شیخ الاسلام د غلطی شوی دا درس ترمذی خدای تقریر دی شاګردان لیکي دې شاګرد د غلطی شوی او اسیا انسان دې بعد علماء خپل نه بعد خدای د خبرې ودی دا په خپل مې اعتراض نه مو چې دا وکړو چې دا راوي څه کوي نه دی ورته ضعیف وي نو دا وکړو چې دا خطا شو ما دا به دې راوي مطابق نه دی دا به د کلانکی راوي مطابق وي
मेरा तेरा भी मुतालिब नहीं हुए तबर तबर पला वेमा ना मेरा तुम की मुतालिब इंसान का ताकि ना वो तो बता सुधा तब उर्दू तब बाले तकरीरों करते हैं वो वास्तव आप तो पता लगी ये उर्दू पर तकारीर और किस्म लगाते हैं अब बड़ी खबर ही लटे खबरें मज़ाहिबों की बदलते हैं शाफी मज़हब पे अहमद शाफी और अहमद पे शाफी शाफी तबला जितना तो इंशाअल्लाह अजीज जब मतलब अगर चलते हैं तमाज़ा तरीक़ों रसूल है और ये जहारबे जिसमें असल किताबों नहीं हमें उसे कहते हैं जब शाफी का मसलक का फरमा किताबुल उम और असल किताबों ना कहते हैं अहमद इब्न हंबल के जो असल किताबों नहीं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और मसला मौजूद थी हमें उसे कहते हैं तो कोई शे पहाड़ यो यो में तारा की मालिक से किताब बना अस्त माखत मिना रसूल है तारा की दफे के कमी होने दे मलामत अहमद इब्न हंबल द मसला के बड़े बेहतरीन किताब है पर अरे ते मान शाफी से बनवी ते मान जी खुदा नूर को से मान कहते हैं ते मिना रसूल है तो बाहर के जवाब दो उर्दू किताबों में इत्तेफाक है उर्दू किताब हो सकता है जो दादा हकीकत नो बाहर के मुसर अरबी किताबों में बरकूर है तासो तकबल पता लगी नमा हुए लिकदल तक दा अबू अवाना मुतालिब लिखी रदा रिवायत दा इकरामा महल नजर दी हजरत से नकीदीशी दा अकबल मुतालिब भी रखता कातिक की हदाशी हुई नमा हुए जिदा जा मुतालिब दा दा सिमा के इब्न हर्ब मुतालिब दा कोई शे खबर दा सिमा के इब्न हर्ब दा इकरामा नहर दा जारी की तहजीब और तहजीब के हाफिज इब्न हजर लिखे وزيادة الخبر ندرس القراءة بالإبواب والبصيرة سماك ابن حرب سماك ابن حرب صوتي سماك ابن حرب ابن أوس ابن خالد هذه هو التسمي ملكة سماك ابن حرب ابن أوس ابن خالد زهري على صدق الزهري أبو وطن की कोफी की उसे इधर है मौलाना से तो बता सो बदे वो रुपयों में हाँ लगता है तस्वीर क्या बता से राशि ये वही ये कुरैशी उनको भी सवाल कर सके तो बड़े बड़ा मकी हालत थी अब ऊपर करते हैं क्या बता दी मदनी और अशआरी का खुदा है मदनी और अशआरी से जमा के मदीना उम्मते और अशआर को यमन के उस बसर मदनी मुतालिब और तास कोई कमा एकदम कोई अना जैसे नसब पर योदे वतन पे होते यादें बहुत से इधर योदे भी मर होते हैं लुटान को जमा के रदा मुतालिब तक के समय रदा ज़ुहरियुन कोफियुन शाबा ज़ुहरियुन नो सब कोफी के पर वतन अल तौसीदे कोफा और ज़ुहरी के वतन में जो है लाफ़ अरब अला मुनासबत मदाविर से ज़ुहरी और नसबान और कोफी और वतनान कोफी के वफात में जमा के इब्न हर्ब अहद अअलाम al-कूफा तो सोना मजबूत लफ्ज़ है अअलाम अहद अअलाम al-कूफा वे आलिम मुरन करमशा अहद अअलाम at-ताबिईन अहद अअलाम at-ताबिईन सिर्फ दुमरा मौलाना से मुआवरा इधर इकराम रिवायात को की रदन अलदेशी दरे रिवायात से क्यों दरे इकराम ना नकल है दरे रिवायात से क्या नकल है इकराम ना तो अलदेशी उस बाद उलमा बदबा जरह है सो कोई अहद अअला में कुफा लेकिन शुअबा जरे और ज़ईफ है شعبة ذلك شعبة بن الحجاج بمحدث ذهبي ثقة مسيء الحفظ علامة ذهبي masuk ila Syu'bah Imam Syu'bah agawi je hafilah ke akhir waktu masawat dhaif dan mana ذهبي استقاله وسيء الحفظ आखिर वाक्य हाफिज़ के नुकसानदार है मां सिवा इमाम बुखारी ना टूर रहे
ما سوا د امام بخاری نه د ټولو راوی دي دا اتیاو صحابه سره ملاقات شوی اتیاو صحابه سره ملاقات شوی سماک ابن حرب من بدا فیصله وکړي چې کله اکرامه کوم روایت دی هغه ولا قبلونه یا او چې د ګراوالي کوم روایت دی هغه ولا قبلونه او د ځواني روایت دی څنګه به شي لکه د اکرامه نه چې د کوم روایت دی وایا اوله قبل د اکرامه نه چې د کوم روایت دی هغه نه قبل حافظ ابن حجر ټول تتبع شوی او د ګلاوالي چې د کوم روایت دی هغه ورته نه قبل او چې د کوم د ځواني روایت دی هغه خو یا بس دا چې څوک په دسته ډول حمد وعلا ده کوفه او شعبه باندې سره جواز نه لا سره نور کا شعبه مرته ضعیف وي عبد الله بن مبارک مرته ضعیف ذهبي وثقه صحيح وحفظ ورته شعبه عبد الله بن مبارک تابع محدثين مرته ضعیف وي ډېر اعتماد نه کوي ورپسې دا قال وحدثنا حاسده دلته وزن ورانا سے کوئی دا بوایو څنګه حاسده وای دې په اصل کې نوح وای څه ورته وای نوح پیجن تراشل ورته وای نوح پیجن تراشل ورته وای تراشل ورته نوح تراشل نوح درې قسمه دي نوح ماذا تصوبي تتويل كي يا ولادي قدرة شيء پڑھتے رہے نوح جو شيء كامل قدرة اسمه نوح تي يو تا نوح تي بابي وي تتدان کوئی نوح تي بابي نوح تي بابي سشيري لك حوقلا حوقلا مخفف جدا لا حول ولا قوة إلا بالله بسملة دا مخفف بسم الله الرحمن الرحيم حوقلا جانا مخفف شو شابسي لا حول ولا قوة إلا بالله بسملة جانا شو بسم الله الرحمن الرحيم نو دا نوح تراشل میں ہوگا رکوٹے میں ہوگا دیو جملینا دیتا نوح تبابی ہوئی دویم دی نوح دی خدی یعنی یو باب میں جوڑ کر حوقل یحوقل حوقلتن بسمل یبسملو بسملتن بسمل بسم اللہ ہوگی یبسملو بسم اللہ ہوگی یعنی دی یو کٹ جملے کا یو باب لکہ کوئی گئے کہ نم پہ گئے एक तकरार तक को बता के दी मता द यो कटी जुमले ने में बात डॉक्टर नो ते बाबी बतावे जुमला में को तराशली और कोडे बात ने जो دویم دې دوشته حیل حیل خطی نو دې خطی څه دی ویل کېږي یو جملې نه یو لفظ کو تراشه لفظ دې یو لکه ته رضی الله عنه بدر ریت وادو لیکي ریت واد د تاجانه کوم دې کو دې تراشه رضی الله عنه ټول جمله دې کو تراشه لا یو ټول حرف دې جوړ کړی واد یا رحمت الله تعالی علینا دې جوړ یا علیه السلام ندی عین لامو دیتا نوح دی خطی وی وخط یو خط مخفف کو دیو لخط نوح دی خطی و داوی او یو نوح دی تلفوزی دی پوره ننبی کوا تغمح کی چی گمو کنا دا بر پورا ذکر کے التجراشی کر وکیرا وکیرا حوقل راشي نتبع لا حول ولا قوة إلا بالله ترى لفظ کی ترتیب کے معنی کی ومفهوم کی رشتہ گوارے حوقل زید اللہ معنی بنا کہ جزید حوقل ہوئی سبب لا حول ولا قوة إلا بالله بسملہ زید اللہ معنی کہ جزید بسملہ ہوئی سبب ہے لیکن صرف حد کی تخفیف کی تلفظ کو پورا کیا دا طرح کی دا نقطے خطی کے دا جمع خصوصی رہے ہوئی
دا بسره فقط کې تخفیف کې بمانا کې کته ری میرا کې ته راځو عبد الله بن عباس راځو رد بنوي بلکې څه به رضی الله عین لا عیسی عل بنوي څه به عليه السلام دارنګ یو قابل رحمت الله علیه وشوي کنا نقطه بابی کې باب کے اختصاص دے جوڑ کو وہ تلفظ پر پورا کے نقطہ خطی کے بعد دا خط کے اختصار کے خط کے وہ تلفظ بس کے پورا بکے دوسرا شمالانا سے وہ نقطہ تلفظی لکھا نقطہ تلفظی دیکھیں وہ خط کے اختصار کے اور تلفظ کے اختصار تلفظی متذکر نقطہ تلفظی فخط के में इख्तिसार है हाँ निकले को जवाब और तलफ्फुज़ के बाद में इख्तिसार के हाँ बाबे याद बनीशी क्या ना तदरीस इसमें शुरू नोक्ते बाबी अला सिर्फ बाब के बाद बजोड़े रो तलफ्फुज़ बपूरा के नोक्ते खत्ती अला सिर्फ इख्तिसार पर तलफ्फुज़ के बाद और रो बाबा पूरा है और नोक्ते तलफ्फुज़ी ज़माना क्या बसे فقط के इख्तिसार तलफ्फुज़ के इख्तिसार خلاص जो खबर इधर नोट हुई मदा विफाक के बाद हम फराही करता बिमन नोट को हरिबु अक़साम dari अक़साम निकल गया अब या वो यहरिबु वो या बैयनु मुतमीना व कामिलन जो बता बदी के बनी वो साचा मौलाना से वो उदा हालिक खालिक हालिक को खालिक नज़ुबिला खालिक खाई मुअज्जमा जे वतबी खाई मुअज्जमा जे खाली मज़रा मुख़फ़फ़ दे नसूब इशारत इला आखिरिही का जदवाई सिमा के इला आखिरिही रुसरावात जअल मुसअब इब्न साद ने उमर आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिरी मुख़फ़फ़ इला आखिरिही और जो कोई मुख़फ़फ़ द सनद आखर ने इذا यो सनद जो तो قال حدثنا هذا السند जो कोई इशारत इला आखिरी जब से और जो कोई इशारत चाहता सनद आखर था इذا यो सनद तबज्जो और अन्नास नबी बल सनद जो होगा तो या इशारत इला आखिरी था या सनद आखर था लेकिन राजिह था इला हाल खानद हाँ في حال نبيا فكر الاختلاف جزء ذوق إذا صححنا الله جاء صحيحا إذا خبر من سيد أو ذوق الحديث نادي إذا بس الحديث راه تكمل صح يا من الحديث أو ذوق إذا حاجت نادي حاجت تبان والد أو ذوق إذا حائل نادي أو ذوق إذا صحيح نادي وإلى ماذا ذوق جانب الحديث ذوق صح ذوق الصحيح يرفع الحديث صح الصحيح الحائل الحاجز الحائل الحاجز حيلولا نور بيش التحويل لا فكر عليه يوضع باب صح صحيح الحديث الحائل الحاجز جوزي أو التحويل راجع لا التحويل تحويل زمان के अपने हरफ पूरे मेरा वस्तु उस नक़ल को वापस में मानते दे दिया التحويل नवाकिदा के रहा मुक़फ़फ़ के التحويل وحاول التحويل बना उस मौलाना से हावे में दुरुस्त हो से हमजा रोड को हावे का हामल है इशारा को التحويل तशो वो हावे का हामल है तो अल्लाह मा अमरजा कश्मीरी और रसूल खबर निकलेगा अगर वो एकदम सुनाई हर पूरी दिखेगा वाह लगा हाँ बस ये ता बा सा
نوی کتا مفرد روڑی نو بیا مپکی حمزه نروڑی او کتا مضاف کے نو حمزه پکی روڑی باب الکلمت تمی بھی حمزه میں روڑی حاء الکلمت حمزه میں روڑی تو شاعر سوئی ما كان لا قط إلا في تشهده رسول الله مبارك صفت كي ما قال لا قط إلا في تشهده رسول الله مبارك لا لفظ زيادة لنه إجاتي أو شيء مختلف جلا يا يوكانا لو كلا دين جوي شاعر ما كان لا قط إلا في تشهده يوم تشهد كي لا غيره يشهد أن لا إله إلا الله ما قال لا قصد إلا في تشهده لولا التشهد لكانت ذاته نعم لولا التشهد كتشهد نبي لكانت ذاته نعم رسول الله مبارك بذكرنا لا نبي لأرض نعم نعم كون هذا بدور الفاق صفات ما قال لا قصد إلا في تشهده لولا التشهد لكانت ذاته هو ضمير حضور الفاق تراجع قرآن لا فكرة إذا فسر لكانت ذاته نعم أو فارسي شاعر سوي فارسي شاعر وي بين رفض كلمة لا وزبان هرجل نرفض كلمة لا وزبان هرجل مگر وأشهد أن لا إله إلا الله هذا يوم جملة شو نو سبب التكي حامون بنوي بلکہ سبب ہے حام لو خالق حالي جو کوئی خالق آغوی الى آخره تے اشارت دے یا سند آخر تے اشارت دے دورم پاکستان خدا بیٹا کیا کی بس دورم پاکستان اور جو کوئی حالق تو یا الحدیث یا صح یا الصحیح یا حادث یا التحویل اور آجے پاکی التحویل نہیں یا وے بسنگا تو حابوے دکتا نحتی تلفظی دے نحت تلفظی او بغیر حمزه نفر ودری دو قسم دی مولانا سید التحویل وکیر اونا یو دا کلام دی ندو سندونه برا یو شوی بی دا قسم اول دا تحویل دی لام دی ندو سندونه برا یو لیکی یو شوی بی اور رسول اللہ مبارک نبی آیا ورسید دے دی دا قسم اول دا تحویل بی اگر تکی بول رسول قتيبة بن سعيد امام ترمذي استاد رسول کرتا تھا دا استاد ابو عوانہ دا استاد سماك ابن حرب اس بیا سر زمان حدثنا حناد امام ترمذي مقوله راغله امام ترمذي بل استاد حناد شو حناد استاد وکیع دا وکیع استاد اسرائیل او دا اسرائیل استاد سماك ابن حرب شو دولان دین دو سندونه پټل یو ځای کې سماك باندې یو سند امام ترمذی استاد قتیبہ دا استاد ابو عوانہ دا استاد سماک بل سند امام ترمذی استاد حناد دا حناد استاد وکیل استاد اسرائیل استاد سماک نو بس سماک یو دی لاندې نندوري او دا سماک نمبر یو دی دا سماک استاد مصعب بن سعد دی او دا مصعب بن سعد استاد عبد الله بن عمر دی او دا رسول الله مبارک نو دې د تحویل ته په ور کې لاندې نندوري او بل یو شی او چې دا پکړل یو جوړه کا سماک دا مدار د سند او مخرج وایي تنبيه مدار د سند او یا سوتوي مخرج یا تو ساته مدار د سند او غیر یا تو شینشا دا یو څه تحویل د استثاری کوم دی لاندې نه یو دا نوبل د شی لاندې نه سوي یو وی لکه لاندې نه مثلا د مثال کوم ځای تمام استاد امام بخاری استاد دی د دې استاد عمر شاو دا عمر استاد بکر ربيع الشيبي بكر نقل كي دا ابو دا جانا دا نافعنا او غير ابن عمر دا بكر كيف نقل كي دا جانا دا حسن بصرينا بكر اذا نقل كي دا عرونا وبيد عائشه نبي شيخ خبره امام بخاري جانا نقل كي زيدنا شابه زيد جانا نقل كي عمرنا هو عمر جانا نقل كي بكر نمك كي الشيبي بكر نقل كي نافعنا غير ابن عمر تتفكر نقل فيه جانب عرونا على عائشة او اغب يا عبد الله بن عمر وعائشة قال يقولوا الفاتحة نجلات يبي او بلد وشوي ديتا تحويل اسم الثاني وي يوم القيامة عقو نجي
مدار السند ومخرج السند جاء السماع الذي تسمع وجهه سماع ابن حرب مدار السند ومخرج السند شو وتسمع حا قال وحدثنا استعملها كحا قال وحدثنا او كحا وقال حدثنا تستعملها حا وها التحميل بنانا حا قال كده من امام الترمذي تراجي صار بها قال كده من تراجي شو امام الترمذي تراجي شو قال امام الترمذي سواء وحدثنا ورياض الصالحة كلمة يوالي حارشي كلمة يوالي واوراشي حامني أغيوتهم لتحميل واي أو كلمة دوارش تدوار قال وحدثنا أو حارة مولانا أو كلمة حارة نشي يوالي واوراشي أو كلمة يوالي حارشي تدوار قال إمام الترمذي وحدثنا قلت حديث بين الناد ابن سيرين مشهور سيرين يقول خطارها الناد ابن سيرين سيرا الناد ابن سيرين دار الأستاذ كوفي ثقة حافظ ابن حجر ورد حافظ لم يدور تأكيد شو ومولانا سبيل زاهد الإنسان ومن كبار التابعين بالاتفاق ثقة لمولانا سبيل والبريات إن شاء الله الناد ابن سيرين تجي يوصل لنا ببريات الناد ابن سيرين ما سوي كذا كوفي أو ما ثقة حافظ أو ما سوي زاهد ثقة حافظ زاهد أو ما من كبار التابعين لا خير لا سبحانه إن شاء الله نقول دوما إذا التابعين يوصل ترجيح من كبار التابعين كبار ولا أو شيخ الكوفة كي بعد الشرع أو تقول صحيح ولا بيدي تقول صحيح ولا بيدي إمام البخاري إمام مسلم إمام أبو داود إمام الترمذي تقول برا بيان كده وكيع بن الجراح ومحدث وغير التعزيم أحمد بن حنبل جاء تفسقه هذا مطالب بعليكم بهنا يوم نبي قال عمر کی وفات راهب الكوفة وتوي وادي نوكر ने वादा करे ने बिंद साथ रेवा बाहर के दूर खबर बनी मका ने वादा करे ने बिंद साथ ने वादा करे ने बिंद साथ रे और ये एकार में साथ उमर के वफात और राहिब الكوفة में होता है राहिब को तो दुनिया में मेरा راهب الكوفة में होता है قال حدثنا وكيع قال الشيخ جواب هذا وكيع صوت وكيع ابن الجراح ما شاء الله رؤاسي وتبع محدث نسبي كوفي نسبا ايات ساده کو قال اغرابيا تب چراشی یادی کے بعد وكيع ابن الجراح كوفي نسبا او مولانا سے ثقة حافظ عابد هذا مطالب حافظ ابن حجر تحتم التحليل كريم ثقة عابد ودكتور صحاح ولا بيت أعلم أهل زمانه أو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه شاگرد وكيع ابن الجراح الأعمش سفيان الثوري دكتور شاگرد امام ابو حنیفه اور امام بخاری مستاذ دی لا وکیلا عبد الله بن مبارک مستاذ دی يحيى بن مديني مستاذ دی شافعي مستاذ دی احمد مستاذ دی اور امام ابو حنیفه شاگرد یاد ہے خبر چا استاد دی امام احمد بن حنبل الشافعي سے عبد الله بن مبارك علي بن مديني ابن الشيخ اور چا شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خیال ہے امام سے تو نے صحابی استعمال کړي اور دا حواله در کوم دا سره کا ذهبي لیکلي په میزان الاعتدال کې په تذکرۃ الحفاظ ذهبي په میزان الاعتدال کې په تذکرۃ الحفاظ کې امام سے
मतलब इशार की बला की तिरमिजी के तो मुखालफत इमाम से हमने इमाम से मुखालफत करने तारुफ में हर कोई किया रबश इंशाअल्लाह तावरना वअविया ज़र मसलो की वकी इमाम अबू हनीफा को मसलक फतवा करे उम्र की 70,000 मसाइल के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि मसलक फतवा करे हां दौर से عن إسرائيل ابن يونس إمام الجرح والتعديل نوع محدث إسرائيل ابن يونس يا وزير إمام الجرح والتعديل jadi kepala imam deh rawian khabar itu dalam majruh deh atau sahih imam al-jarh wa ta'dil da yughir bi muhaddis deh da Abu Ishaq as-Sabi'i da Rashad da al-Wasil da sebab ulama إسرائيل ابن سبيعي يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي وفكر محدث دار النصير إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي راوندي كوفي حمدان كباتي كوفي حمداني ثقة صادق إمام الجرح والتعديل وكذا عن سماك الخبر من الولد سماك بن حرب خبر الله لما دار سنتين عن مصعب بن سعد دار أستاذ مصعب بن سعد مصعب بن سعد بن أبي وقاص مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لا غير لا غير مصعب بن سعد بن أبي وقاص بن مشهور صحابي هذا مصعب ثقة من أدلة التابعين. هذا كذا قياس كذا مصعب بن سعد صوت مراد سعد بن أبي وقاص ومصعب كذا مصدر من أدلة التابعين بس نور من خبر الإشتاق كوفة كبات شوي أو كوفة كوفات عن ابن عمر مراد عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر تبعثت رسول الله مبارك لنا ونمك بيدا لنبوتنا وتبعثتنا ولد قبل البعثة قليلا لم نمك بيدا عبادله أربعة وكذا عبادله مع بجنة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس شبع عبد الله بن زبير عبد الله بن مسعود يا بشي عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن زبير عبد الله بن مسعود باقي كده عمر بن الخطاب تمام شيء بدر की शरीक से में तेरी उम्र इतिहास दस्ता और की शरीक तेरी उम्र इतिहास दस्ता बिल्कुल दस्ता उमर ने कम याद है بدر की शरीक तेरी उम्र इतिहास दस्ता और की शरीक तेरी उम्र इतिहास दस्ता और खंदक भी शरीक से और खंदक नफस यो जिहाद तेरे बात है بعد حضرات कोई बिदतला नमक की मुसलमान दा खबर ठीक ना बेआक़ाबे दफला नमक की करे और दावा कहता जो कि हुदैबिया की रसूलुल्लाह लावी मुबारक हुआ बितवशा रसूलुल्लाह मुबारक खलक रहा था वजह से और जब असद की सहाबी सराना तेरा वाला तो भी होता हमारा असफरा वाला और खलक हुआ कि ये वाला ने खलक रसूलुल्लाह मुबारक सर प्यार हो रिदवान अब्दुल्लाह इब्न उमर प्यार जवाब पसरा ने बाबा बेखलक वाले जिहाद प्यार की रसूलुल्लाह मुबारक सर बेखा नोमर और पासे दिवसर प्यार नोमर प्यार को दोसर दुआर प्यार नो प्यार को रिदवान मक्की करे इस्लाम में प्यार मांगे मौलाना से बिल आबिद सानो दसर नजियात गुलामान है दसर नजियात गुलामान अब्दुल्लाह इब्न उमर और रसूलुल्लाह अबू बकरी वगैरह ये रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर अल्लाह तारीफ पर अलग लगा बुखारी के में अलग अलग तरह तिरमिजी के में वह बताया नहीं उस्ताद याद करिए अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनद मजबूत तसरत की और रिपोर्ट है उनसे खबर पर के सेमा करा देता उसे मत तो ईमान वाला रावी ने बस से तुम बड़ा खबर
Dia nak pergi Nabi Karim Sallallahu. Ya, khabar dia semua cewek. Dia orang yang sama satu berani kemudian dalam Korea Syekh. Dan begini jalan. Dia orang boleh dikiri hal sanawat baranan. Awak kan ani itu. Tak tahu boleh Bukhari di mana di Muslim dulu ke mana di. Dia orang begini kalau kita hadis Islam. Jadi hadis dari kabar. Terus tu bahasa kaya apa ni? Akhir zaman ke tadris no. Akhir zaman kita tadris no. Ma'an kuit berwanita. Terus tu zaman ke jalan Bukhari dan hadis dari kita tadris show syekh. Pertama tadris ala maqbulah wa tadwin. Mereka dia hadisani wa akhbarani wa. Ta'amna wa siapa lagi? Kita tanya besar dia oleh dari muasir pede بالواسطة والدين أو أغلب الأستاذ يعمل كلي معاني عن الموضوع اجتماع الإسلام خير تقول الناس عن عالم خبر الغلاء أمام اختلاطه بالكلمة أو جلوس بالأشياء وذلك قبل أن التشريع سلوك الرياضة والشيء بس بدي بيته مثلا رابعة خبر من الدخلات سكري وصباح بحدث الشروط ولا نسى من بكر خير السمانة والسلام إن شاء الله بخاري اللساني كتاب المغازي الشروط إن شاء الله سبارة كتاب المغازي بخاري اللساني الشروط أول مصيبة إن شاء الله بها يوتدري والمسلم به اللساني الشروط إن شاء الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا بما